بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیرپو کیمرامین ناصر یاسر خان دی، موجود یم په جندي پل کې. زما شاته چې کوم روډ دی نو دغه روډ چې کوم دی د دواړه ګردې پیل شوي دي. اوس په تاسو وایي چېرې صحت کارډ، نو صحت کارډ باندې د اپریشن یې وکړئ، ډایلاسس به پکې د هغه صحت کارډ کې خو به دغه پیسې وي، هغه هم تمامې شوې یعنې ختمې شوې. هغې نه پس چې کوم دی اوس الله پاک د مل دی چې ساړې موړي وه هغې په ځان ولګولې. دا 3 تنکي ماشومان چې ورسره دا په دې غېږ کې پراته دي، الله دې څوک محتاجه کوي نه. او بل داسې مریض چې کوم دی د سره ستاسو کومک ډېر زیات ضرورت وي، د کومک او د مرستې نه کېږي. په دې لار راتلو په دې جندي پل کې زمونږ دلته کوارټرې دي. دې کلي کې الحمدلله 3-4 کورو سره زمونږ خلپ روان دی. کلونه وشو دې خوا نه راغلی، نه هغه خپلې کوارټرې هم راته رایادې شوې او د روډ سره هم پکې ملاقات وکړو. او د دې روډ لپاره یو دوست استادانو بار چې کوم دی زمونږ سره رابطې کولې، نو دې ځای ته رالو. نو د ده سره به خبرې اترې کوو. خو دی غونډ فایل دی تاسو وینئ چې دا د هغه ټول د ژوند کهاني ده چې کړېږي، ځي ډایلاسس کوي، د ګردې واشنګ. دا ډېر مومن مسلمان دی، خدای پاک د دې مرض وساتي. خو دې ماشومانو دپاره دا پلار بیا مزدوري هم کولی شي، روغېدی هم شي. خو چېرې تاسو یې مدد وکړو. څومره وخت نه بیماري نوم دې څه دی؟ زما زرشاد نوم دی جي. زرشاد څومره وخت نه ته بیمار یې؟ دا نهمه میاشت جي. نهمه میاشت؟ او جي. دواړه ګردې دې فعل دي؟ دواړه فعل دي. او جي. د نهمه میاشتو کې به په ځان څومره پیسې لګولي؟ یاره به جي صحت کارت پیسې هم ولګېدې او نغد هم ولګېدې او بس اوس هېڅ هم نشته. بس څه کار روزګار به دې کوم؟ ما جي سرګي میل کې کار کوم، مزدوري به مې کوله اسلام آباد کې. او بس دغه میاشت پس په کور ته راتلو یوې شپې له بس دی استاد جي ته هم پته ده شېرعلي استاد موږ په ټول عمر په بار تېر کړی، بس خپلو بچو له به مزدوري کوله او راتلو به بس یکدم ګردې پیل شي. اچانک بس بولټۍ به راباندې لګېدلې او بس بیا 22 دن ما ډوډۍ ونه خوړله او نه 22 دن مې اوبه څښلي دي. بیا مې دا ورورو اصلاحي پور کې ونو چې د خبر منګه وکړو رالی، نو بس زه چې څنګه لاړم تنګي ته، تنګي کې دوی ویل چې ستا توری پړسېدلی دی. هغې سره هم بیا څه دغه ونه شو. بیا لاړو ډبګرۍ ته. ډبګرۍ کې بس بیا تورمان صاحب موږ ته چې وښودو د ګردو سپېشلیسټ دی، نو هغه راله بیا جي اپریشن یې وکړلې. او جي اوس په تا ته ګردې بدلېږي؟ اوس جي او ډایلاسس کوم، بس اوس یې راته ټرانسپلانټ لیکلی دی. او جي 3 بچي دي؟ 3 بچي مې دي جي. ورونه موږ 3 وو، یو رانه جدا شوی دی لکه، او دغه یو ورور مې دغه دی ناستی دی، دا را باندې شرمېږي. خو بس دا هم یو کس دی لکه بېګا ما راوغوښتو، دا دیړي مار دی 600 روپۍ دیړي ده جي. په 600 کې خو سړی کور نشي ساتلی. او دې وخت موږ بچي هم دي راته، بس ګرځم خپل هم ګرځم، منډې تړلې وخم په دې غټو خلکو پسې ګرځم، خو څوک پیسې هم نه ورکوي او نه د سوالګر دي او د مجبوره سړي پته هم نه لګي چې مجبوره څوک دی. دغه 3 تنکي ماشومان دي، ډېر مجبوره دي. د مجبورۍ نه د کیمرې ته را مخامخ شوي دي. موږ چې کوم استاد جي په وجه باندې راغلي وو، استاد جي راشه دې خوا ته، نو هغوی سره هم خبرې اترې کوو. خپله پېژنګلو را سره وکړې، څه وایې د ده ژوند باره کې؟ السلام علیکم. الف خان بھائی، زما نوم شېرعلي دی، د دې کالونۍ اوسېدونکی یم. دا زرشاد بھائی ما لیده چې بیمار مو، خو لکه ما ته پته نه وه چې د ګردې دواړه فیل دي. نو تقریبا داسې 15-20 دن مخکې راته وویل چې دغه شان ګردې مې دواړه فیل دي. نو ما چې د حالت څه کړو ډېر کروشل دی. او بل دا چې د دوی هغه مالي حالات وګورئ، هغه بالکل لکه د دې برداشت نشي کولی، دا نشي افورډ کولی چې د علاجو کې یا ځان ته ټرانسپلانټیشن وکړي. نو ما نورو ملګرو سره هم رابطې وکړې، دغه شان تاسو سره مې د ملګري په وساطت سره رابطه وکړم چې دوی سره طریقه جوړه شي. نو ټولو چې څومره زمونږ مخیر حضرات دي، نو هغوی ته دا خواست دی، درخواست دی چې دا ډېر غریب سړی دی، مزدور کار دی، واړه واړه بچي دي، تاسو څه کړه. نو د دوی سره مدد پکار دی. او زما چې څومره خیال دی، کېدای شي مونږ ډېر ګناهګار یو، خو کېدای شي د دې یو مرستې په وجه باندې مونږ خدای پاک او رب چې کوم دی جنت ته بوځي، خدای پاک یو عظیم مقام راکړي. نو ټولو ملګرو ته، ټولو عوامو ته، ټولو مخیر حضرات ته دا خواست دی چې دوی سره مدد وکړي، مرسته وکړي، ځکه چې مجبوره دي.
ډېره زیاته مننه کتونکو څوک شیر علي استاد پیژنې دی علاقې ډېر خلک په بهر ملکونو کې دي څوک چې کوم دي زرشاد پیژنې یا په دغه نمبر ورسره رابطه کولی شي په دې باندې زموږ اکاونټ نمبر ومي خو موږ سره مدد کوي موږ ته رالیږي نو بیا به موږ دې کور ته راځو دغه ورور له به ورکو خو په څه چلې مدد وکړي په هره طریقه چې کوي ملاتړ یې جوړ شي د دې ماشومانو چې دا خپل پلار ورله روغ شي هغه خلک هم پکې رابطه کولی شي څوک چې ټرانسپلانټ وایي چېرې کراچۍ کې یا بل ځای کې ګردې خو د سره کري هم نشته او هغې خلکو ته دا وایم خبرداری ورکوم چې هغوی کالو کې چې 10 لکه دې روتي رو 15 لکه دې روتي رو فارم ډک کو هغه چرګه چرګوټې هم پې خرڅ کړي او بیا ورته موبایل بند کړي زی پیسه وکړه نو د دغه شانتې خلکو نه به ځان بیدار دغه کې خزر شاده ګڼګپان به هم درته کالونه کوي صحیح ده او ورته وایي چې انعام دې روتې دی ورته وایي دغه ټول ستا شوې ما له یاد د څلورم حصه راکړه ها نو کتونکو مدد یې وکړي په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ زموږ په دعاګانو کې د لپاره دعا ګویو چې الله پاک دله غیبي صحت ورکړي او خپلې لاړې دارو شي او تعاون ورسره وکړي مننه